أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. سورة سادة آيات نمبر 122. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آغا کسان آمنوا شاغو ایمان راوڑی دی وعملوا الصالحات او صالح اعمال کری، سندخلهم جردی چموش بداخل کو هاغوی جنات جنتون تجری چه بهیج من تحتها ترهغلان دی الانهار ولی خالدین فیها همیشه بوی فداغ جنتون کی ابدا همیشه. وعد الله د الله تعالی وعد حقا ومن اصدق من الله قیلا، او څوک دی زیات رښتیا ویونکی من الله تر الله عز وجل قیلا د خبرو په اعتبار. والذین آمنوا وعملوا الصالحات د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت دادی چې مخکې آیاتونو کې الله عز وجل د هغه کسانو چې د شیطان اتباع کوي او د شیطان ملګرتیا کوي د هغوی یادونه وکړه او د هغوی په ارتباط یې وفرمایل چې اولئک مأواهم جهنم، چې د دې خلکو ځای او ټکانه جهنم دی او دوی به د دې جهنم نه خلاصون پیدا کولی نشي. په دې آیاتو کې بیا د مؤمنانو یادونه کوي چې د دوی د صالحو اعمالو په وجه باندې بیا دوی الله عز وجل جنت ته داخلي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اغا کسان چاوی ایمان راوڑی وی وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي وی سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، جردی چې موږ باغوی داخل کو جنات تجری من تحتها الانهار چې بهیر بلان تراغا الانهار ولی خالدین فیها ابدا، خالدین دوامدار بوی فیها فدا جنت کی ابدا دتل فارم. وعد الله پیدا مفعول مطلق دی یعنی وعده وعدا یا وذالک حق حقا. وعد الله دل تعالی وعده حقا رشتینه، یعنی الله تعالی چې کوم وعده کړی ده هغه وعده حق ده. دا په مقابله کې د هغه د شیطان چې کوم وعده کوي هغه د درواغ وعده ده، هغه د دوکې وعده ده، او په مقابله کې د الله سبحانه وتعالى وعده دا حق او یقیني وعده ده. وعد الله یعنی وعده وعدا، او د حق نه وای دا مفعول مطلق دی یعنی وحق ذلك حقا. ومن اصدق من الله قیلا، ومن اصدق څوک زیات رښتیا ویونکی دی من الله در الله عز وجل قیلا په خبرو کې. څوک وایي چې قیلا د قال یقول مصدر دی، او څوک وایي چې یا مصدر نه دی دا جامد لفظ دی. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب، لیس ندی بامانیکم استاسو امیدنا ولا امانی اهل الكتاب او نه امیدنا د اهل کتاب. من یعمل سوءا یجز به، سوک چه عمل وکړي سوءا د بدی یجز به فاغ سره بدله ورکول کیږي. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، ولا یجد او نه پیدا کوي له د خپل ځان د پاره من دون الله د الله عز وجل نه ما سوا ولیا کوم کارساز ولا نصیرا او نه کوم مددگار. لیس بامانیکم د دې آیاتونو په شان نزول کې د حضرت قتاده رضی الله عنه څخه مفسرین را نقل کړي دي. ابن کثیر رحمه الله راخستی یو ورځ د صحابه کرام او د يهود تر مابین مفاخرانه خبرې، دا څه د فخر خبرې راغله. يهودانو دا ویل چې زموږ پیغمبر موسی علیه السلام او هغه ستاسو در پیغمبر مقدم دی، کتاب مقدم دی، نو موږ دا هغه پیروان. صحابه کرام رضی الله عنهم ورته ویل چې موږ پیغمبر آخري پیغمبر دی، خاتم النبیین دی،
او ستاسو کتابونه زموږ د کتاب په وجه منسوخ شوي، نو الله عزوجل دا آیاتونه را نازل کړي چې خبره د چا په شوالي پورې او د چا په تقدیم او تاخير پورې اړه نه لري، بلکې د کامیابی مدار یوازې صالحه اعمال او پر خدای باندې صحیح عقیدت دې شانو ته چنداني اعتبار نشته چې پلانې مختدي پلانې ورسته، پلانې د قوم په اعتبار شدي، پلانې کمزوري، د پلانې پیغمبر مقدم دي، د پلانې پیغمبر مؤخر. وليس بأمانيكم، ليس ند بأمانيكم یعنی ليس الامر منوطا بأمانيكم، خبره ستاسو په امیدو پرې نه تړل شوی. ليس بأمانيكم ندی بأمانيكم ستاسو امیدونه، ولا امانی او نه ارزوګانی اهل الكتاب د اهل کتابو چې په خپل ژبه خپل فضایل بیانوي، خبره په دې پرې اړه نه لري، بلکې قانون او قاعده دا ده چې مَن يعمل سوءا يجزى به، څوک چې وکړي سوءا بد عمل يجزى به دا هغه بدله به ورکول کیږي. دلته الله عزوجل مطلق دا خبره ذکر کوي چې اصلي مدار پر اطاعت باندې دی. که څوک نافرمانی وکړي یعنی په اطاعت کې کمی وکړي نو هغه ته به سزا ورکول کیږي. ها که دا بدی د عقیده بدی و د کفر په اندازه کې و نو سزا دایمي او یقیني ده، او کدا څه بد عملی یا بی اطاعتی د کفر په اندازه کې نه و بلکې کم و نو بیا سزا همیشه نه ده، بلکې الله تعالی به معافي ورته کوي. نو څوک چې بد عمل وکړي و مَن يعمل سوءا، څوک چې عمل وکړي د بدی یجزى به، بس د هغه بدله ورکول کیږي. روایتو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه کرامو د دې آیات په ارتباط باندې و فرمایل چې موږ خو د دې آیات په وجه په انتهایی لوی غم کې واقع ځکه داسې او بندسته چې هغه دي ګناونه کې یوازې د انبیاء علیهم السلام زخما شو، نو په هر غړي کې موږ څه ګناه کی او که الله تعالی موږ ته د هرې ګناه په مقابله کې سزا راکړي نو موږ خو نجات نشو پیدا کړو. ځینې روایتو کې دام راځي چې ابوبکر رضی الله عنه په داسې لویه پریشانی کې واقع و چې ته به دا فکر کوې لکه د یو انسان د ملا تیر چې مات شوی وي، داسې پریشان و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د حالت ولیدي بیا یې پوښتنه ځینې وکړه چې ولې په دومره شدیده پریشانی کې وې او ستا حال ولې داسې خراب دی؟ نو ده ورته ویل چې زما حال د دغه آیات په وجه خراب دی، ځکه چې الله تعالی په هر عمل باندې چې بدي وي په هغه زموږ څخه پوښتنه کوي او عذاب راکوي، نو دا خو امکان نه لري چې زه د الله تعالی د عذابه څخه نجات پیدا کړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ته پریشانه کېږه مه، ځکه الله عزوجل دا نه دي فرمایلی چې زه د دوی سزا خامخا په آخرت کې ورکوم. الله سبحانه وتعالی خو فرمایي مَن يعمل سوءا يجزى به، څوک چې بد عمل وکړي د هغه بدله ورکول کیږي، نو بدله لازمي نه ده چې په آخرت کې به ورکول کیږي، بلکې زه ستا څه سوال کوم ته نه مریض کېږې، تا ته پریشانی نه راځي، تا ته خفګان نه راځي، هغه ورته بالکل راځي. والله هر پریشانی چې پر تا باندې ستا د مزاج خلاف راځي الله تعالی ستا د یو ګناه دپاره هغه کفاره ګرځي او ستا یو ګناه په هغه معاف، حتی چې کله ستا د چمپل تسمه وشکیږي پر دې الله تعالی ستا ګناهونه معاف. او د عائشه رضی الله عنها یو روایت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل چې پر دې الله تعالی خپل یو بنده ته اجر ورکړي چې د په یو جیب کې یو شی ورکړي دی پسې ګرځي هغه په بل جیب کې پي، پر دې الله تعالی انسان ته اجر ورکړي. نو دا د الله تعالی د طرفه په دې خپل بندگانو باندې رحمت. زما څخه برای ما شام کلی ورکوه د دروازې، الله تعالی اجر مور باندې راکړي او احسان مر سره. د مسجد ته خاص راځي دروازه په کلی خلاصول پکار، ما شام کلی ورکوه، اسعار چې راځي نو بیا کلی نه نو مجبور دروازه بټکه خلک به د خوبه باسي. نو زه چراله مودس می تازه کړی دروازې ته ودرېدم کلی خو نه بس اتفاقا ملاس دل تکشیر شو دی، هغه می دغه د کاغذان په دغه مخ په جیب کې اچول بس را پیات شو. نو اما الله تعالی په دې باندې اجر راکړي او هم ثاني راته جوړ شو، عین د دروازې په وخت کې را پیات شو. نو دی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته دا تسلی ورکړه چې تاسو هر عمل چې تاسو په دنیا کې د ګناه عمل وکړي
نو الله تعالی تاسو ته په دنیا کې د هغه بدله درکړي، یعنی تاسو ګناهونه پرځي. نو دا ډیره د پریشانی خبره نه ده. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصيرا، ولا یجد او پیدا بنکی له د خپل ځان د فار من دون الله د الله تعالی نه ما سوا ولیا کوم کارساز ولا نصيرا او نکم مددگار. یعنی د الله تعالی د عذاب به بیا هیڅ څوک پیدا نکي چې د تدی د الله تعالی د عذاب نجات ورکي. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل من الصالحات او څوک چې وکړي من الصالحات د صالح اعمال څخه من ذکر کناری نوی او انثى کشذوی وهو مؤمن حال دا چې هغه مؤمن وي فاولئک نو دغه خلق يدخلون الجنه داخلي دی جنت ولا يظلمون نقيرا پر هغه به د نقیر په اندازه هم ظلم نه کول کیږي. اوس الله تعالی د هغو آیاتونو ورسته معیار بیانې چې اصلا معیار د کامیابی، معیار د خدای په دربار کې د مقبولیت هغه ایمان او اعمال صالحه. ایمان او اعمال صالحه که هر چا مختار کړ، که نر وي که ښځه وي که د هر قوم څخه وي، نو بس دا کسان د الله تعالی په دربار کې مقبول او محبوب کسان. او که چا اعمال صالحه او ایمان نکړي اختیار، دا که د هر پیغمبر د اتباع دعوه کوي، دا که نارینه وي که ښځه وي، دا که د هر ځای وي، د الله تعالی په دربار کې مبغوض او مردود دي. الله فرمایي ومن يعمل من الصالحات ومن غسوک يعمل چې عمل وکي من الصالحات د نیکو اعمالو من ذکر کناری نوی او انثى کشذوی وهو مؤمن حال دا چې مؤمن وي فاولئک نو دا خلق يدخلون الجنه داخلي دی جنت دا به جنت ته داخل ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون فاغوی به ظلم نکول کیږي نقیرا د نقیر په اندازه باندې، یعنی د هغوی په نیکی کې به یو ذره کمی نه راځي. نقیر او تاسو پیژنئ منډه کې پر سر چا کم ټکی دي هغه ته ویل کیږي د خرما د منډه کې. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. اوس دا معیار تفصیلی بیانی چې اصل معیار د نجات هغه دا شی. ومن احسن دینا څوک به ډیر شوی دینن د دین په اعتبار ممن تر هغه چا اسلم چې هغه ځان نه تسلیم کی، اسلم چې ټیټ اکړي وجهه خپل ځان لله د الله تعالی احکام لره وهو محسن په داسې حال کې چې هغه نیکوکار وي. واتبع ملة ابراهيم او اتباع وکړل د ابراهيم عليه السلام د ملت حنيفا داسې ملت د ابراهيم عليه السلام چې د هر باطل ملت نه مائل دي. واتخذ الله او نیولی دی الله عز وجل ابراهيم عليه السلام خليلا دوست. ومن احسن دینا الله عز وجل په دې کې معیار بیانې چې معیار حقیقت کې دوه شی، یو دا چې انسان پر الله عز وجل باندې صحیح عقیده ولري، او دوم دا چې د الله تعالی احکامات د الله تعالی د اصول مطابق ادا کړي. یعنی یو دا چې احسان فی الدین راوي، او بل دا چې خپل به محسن وي، یعنی اتباع د سنت وکي. ومن احسن دینا ومن احسن څوک به ډیر شوی دینن د دین په اعتبار باندې ممن تر هغه چا اسلم چې هغه اسلام راوړی وي، یعنی سره ټټ کړی وي، اسلم چې ټټ کړی وي تسلیم کړی وي وجهه خپل ځان لله الله عز وجل، یعنی الله تعالی فرمان برداری کړی وي په عقایدو کې هم په اعمالو کې هم. وهو محسن په داسې حال کې چې دی محسن وي مخلص وي اخلاص هم ولري. واتبع ملة ابراهيم او اتباع کړي د ابراهيم عليه السلام د ملت حنيفا
چې دا د ابراهیم علیه السلام ملت د هر باطل دین نه مائل. یعنی مطلب دا دی چې د مؤمن کوم قید التمخ کې ور ولګېدی چې الله تعالی فرمایي چې ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، په داسې حال کې چې دی مؤمن وي. دغه د ایمان تفصیل درته کوي چې دا ایمان معتبر په کوم وخت کې دی. نو وايي د دې ایمان مصداق هر څوک نه دی چې بس چا فقط دعوا وکړل چې زه مؤمن یم نو بس د هغه دین به د الله تعالی په دربار کې مقبول وي، یا بلکې د هغه جماعت دین د خدای په دربار کې مقبول او تر ټولو ښه دی چې هغه په عقایدو کې هم سم وي او په اعمالو کې هم سم. ځکه د دې دلیل دا دی چې اطاعت، اخلاص او اتباع د ملت ابراهیمی ضروری دی. ابن کثیر رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې ډیر شاندار بحث لیکلی او دا به ان شاء الله کې دای څه تفصیلی موضوع مسی. هغه دا چې الله تعالی د انسان څخه دوه شی غواړي. یو دا چې انسان په عقیده کې صالح وي او عقیده کاملا د توحید عقیده. کوم شان چې د الله عزوجل پیغمبر بیان کړی دي په هغه ټول باندې عقیده او ایمان ولري چې دې ته په شریعت کې مؤمن به، یعنی هغه شان چې ور باندې ایمان راوړل کیږي او یا ایمانیات او یا موږ او تاسو په ایمان مفصل یا ایمان مجمل باندې تعبیرو. نو یو عقیده ضروری ده چې د انسان د خپل رب پر ذات باندې، د آخرت پر ورځ باندې، پر تقدیر باندې عقیده وي. ډیر شان داسې وي چې انسان په هغه باندې د عقیده د روی کمزوري. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند یو ډیر لوی شخص دی. دی وايي موږ د شیخ الهند رحمت الله علیه مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت الله علیه په درس کې ناز په هغه شپو کې د پیغمبر علیه السلام د اهانت یو عکس چاپ شوی لکه دا اوس زمانه کې چې دا کافران دا کارونه کوي. نو وايي په دې هندستان او په دې نور علاقو کې هغه شپو کې لا وايي دا پاکستان دا د هند څنو جلاسو. نو خلکو دا مظاهره کولې، بحثونه روان وو او جنجالونه روان وو. والمر شیخ الهند رحمت الله علیه ته ویل چې دا خلک خدا دې داسې پر دې نبی علیه الصلاۃ والسلام عاشقان دا دې مظاهره کوي او دا کوي او دا کوي، څوک انعامات یې دي چې دومره پیسې به ورکو کچا هغه سړی قتل کوي. دا ولدا سر کښته کړي بیا سر راپورته کوي، ولدا د خپل ځان د پاره کوي، دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره نه کوي. او بیا یې وویل چې اصل کې خبره دا ده چې د خلکو دا دعوه کړې ده چې زه مسلمان یم. نو کچيري مسلمانانو ته تاوان رسیږي دا د دعوی ته تاوان رسیږي. دای په حقیقت کې پر نبی علیه السلام نه دی عاشق. کله د نبی علیه السلام سره محبت درلود دی اتباع به کړي. اصل دا د ځان تاوان بولی ځکه خود د اسلام دعوه کړې ده انو دا خپل ځان په تاوان کې بولی او خپل ګټي په تاوان کې بولی. په حقیقت کې د الله د پیغمبر سره محبت نشته. کله د الله تعالی د پیغمبر سره محبت وای اتباع به کوي. دا صرف دعوی کول ناره وهل دا اتباع نه ده، بلکې اتباع دا ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړه وړي دی په ټول ژوندانه کې عملی. نو دا خو د دعوه کړي نو واکه دوی چې داغه مظاهره کوي دا د ځان د پاره کوي ځکه خود د اسلام دعوه کړي دا د دې د پاره نه کوي چې د پر پیغمبر علیه السلام عاشق دی. ولی که عاشق وای نو خود د ژوندۍ به د هغه د لارې مطابق، د کاروبار به د هغه د طریقې مطابق وای، د دل منځو روژه کورنۍ ژوند به د هغه د طریقې مطابق وای. دا چې هغه د طریقې مطابق نه دی نو خدای بار بار د هغه اهانت خپل کوي. ژیره خري د هغه د طریقې مخالفت دی په ورځ کې شل ځله کوي. هغه چې ما زدا کار وکړي د ته درد ورغلی دا ول د پر نفس واري سوی دی. دا په حقیقت کې هغه تاوان نه دی پیښ شوی، ولې دا کار خدای همیشه کوي. تاسو ګوري دا یو ډیره باریکه خبره ده. که سړی ورته متوجي سي نو بیا یې سر خلاصي چې رښتیا موږ عاشقان نه د سنت یو ذره به ادبي سړی نه. څومره کسان تاسو ویني په دې حمامونو کې چې د الله د پیغمبر دا سنت مبارکه طریقه دا ژیره وخري او دا ورشتان واخلي په کچره کې ورزي کې نه ورزي. دا چې سړی فکر ورته وکي د ایمان کوم اندازه ده هیڅ فرق نشته. خبره دا ده چې انسان باید دې ته متوجي سي چې د خپل رب پر ذات سي عقیده ولري. دا چې انسان په غم او په شادي کې
در حدود تجاوز کی دا پر تقدیر عقیده ده، دا پر تقدیر عقیده نه، لکه دا په عقیده کې فتور دی، کمزوری ده. نو الله تعالی فرمایي چې یو خدا ضروری ده چې انسان خپل ځان الله تعالی ته تسلیم کړي، وهو محسن. او دوم شی دا دی چې هر عمل هغه د پیغمبر علیه السلام په طریقه وي. کوم عمل چې پیغمبر علیه السلام په کوم انداز، په کم کیفیت او په کم کمیت کړي، په هغه اندازه به کوي، نه په هغه کې زیادت راولي او نه په هغه کم بود راولي. دا هو محسن مطلب هم دا دی. ابن کثیر رحمه الله ډیر احادیث را نقل کړي، سبب ان شاء الله په دې باندې خبره. وهو محسن حال دا چې دی په دغه عمل کې د اسلام پر اورولو کې مخلص هم وي او د نبی کریم علیه السلام د طریقې مطابق هم وي. واتبع ملت ابراهیم، او بلدا چې اتباع کړي وي ملت ابراهیم، د ابراهیم علیه السلام د ملت یعنی د اسلام د دین اتباع کړي. حنیفا چې د اسلام دین مائل دی د هر باطل دین نه. یعنی اوس که هر څوک دعوه لسزلی شلزلی وکي چې زه مؤمن یم ما ایمان راوړی دی، لیکن اتباع یې نه وي او یا په غلطو عقایدو باندې مبتلا وي، نو دا هغه مؤمن نه بلل کیږي او نه هغه ایمان بلل کیږي چې مدار د نجات دی. واتخذ الله ابراهیم خلیلا، او د ملت ابراهیمی اتباع ځکه ضروری ده چې واتخذ الله نیولی دی الله عز وجل ابراهیم علیه السلام خلیلا دوست. او ښکاره خبره ده چې څوک د چا د دوست پر طریقه ځي نو دی د هغه سره محبت کوي او هغه خپل محبوب ګرځي. یو امام وایي دغه آیاتونه په لمانځه کې ویل چې دې ځای ته راورسېدی چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا، شاته سپین سره په لمانځه کې پسې ولاړه وه، نو هغې وایي د شاته خوا په عربي دا کلمه وویل چې وقد قرت عین ام ابراهیم، نو بیا خو به د ابراهیم علیه السلام د مور سترګې په یخ سوي چې دا آیات هغه په لمانځه کې ووایه، دې د شاته خوا دا پسې وویل ولله ما فی السماوات وما فی الارض وکان الله بكل شیء محیطا. ولله ما فی السماوات، یوازې الله عز وجل لره دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما هغه څه فی الارض چې په مځکو کې دي. یعنی د مځکو اسمانونو خلافت یوازې الله تعالی ته دی، دا کمال سلطنت دی د الله تعالی. وکان الله بكل شیء محیطا، او دی الله عز وجل بكل شیء په هر شی باندې محیطا، کامل احاطه کوونکی، کامل علم ور باندې لري چې دا به کمال علم ته اشاره ده. صدق الله.